رسوله الكريم فما بعد زموږ ډېر محترم مشر جناب مولانا ګوهر شاه صاحب او د ضلع نور څومره مشران دي مولانا جمیل احمد صاحب د دې کلي څومره علما معززین په سټیج ناست یو ما ته مخامخ زموږ د نشان آباد د مرزو د مارونو مشرانو کشرانو ټول په جمع په خیر راغلئ. زه نن د خپل څومره تنظیمونه دي زموږ د مرزو او څومره چیرمنان صاحبان دي د هغوی ته خراج تحسین ورکوم چې انشاءالله دوی د جنګ هغه تبل بجو کړ او انشاءالله میدان ته ووتل جمعې ته ووته که خیر میدان ته اوس په انشاءالله تر ګټې پورې به جنګېږو انشاءالله. زه نن څومره وروڼه زموږ شاملي د دوی ډېر مشکور یم اجمل صاحب حسن جان صاحب نور د دوی خاندان ټول ملګري او څومره کورنۍ چې دوی سره تړلي دي د ټولو ډېر زیات شکرګزار یم. د دوی په زړه کې د جمعیت مینه واخو او خدای شته ډېر تعاون یې کړی دی تېر شوي بندیاتو کې خو باقاعده چې کوم دی شمولیت نه و شوی نو دا ډېر لوی اعزاز د دوی راکړه چې دا پارټي د شمولیت دا موقع موږ ته خدای پاک راکړه زموږ د مشرانو د ضلع د مشرانو په قیادت کې. زما وروڼو نن سبا تاسو ته ښه پته سویډن کې دا څه روان دي شرپسند خلک دي او هغوی لاړ شي هلته خو د اظهار ازادۍ او حقوقو خبره کېږي خو هغه ازادي چې کوم ته یو بل انسان ته تکلیف رسوي د هغه د مذهب یا د هغه د پیغمبر یا د هغه د خدای یا د هغه د قرآن د کتاب بې حرمتي کوي نو دا خو ازادي نه شوه دا شرپسندي ده دهشتګردي ده دا مسلمانان چې کوم دي ځای په ځای مسلمانانو له تکلیف ورکوي مونږ ناست دلته یو خو زمونږ زړه خفه دی چې زمونږ د قرآن بېعزتي کېږي. نو زما وروڼو دې حوالې سره مونږ به انشاءالله چې کوم دی مونږ خو ګوره د هغوی کتاب هم زمونږ کتاب دی کو بایبل دی او کو د یهودیانو کتاب دی لکه دا خو ټول چې کوم دی دا خو د خدای پاک کتابونه دي خو دوی پکې لږ ډېر رد و بدل کړی دی نور خو مونږ په هغې قرآن د هغې تصدیق کوي نو مونږ خو د هغوی کتاب ته څه نشو ویلی خو بهرحال مسلمانانو له خدای پاک ډېره لویه همت جذبه ورکړې ده انشاءالله نو موږ خپل احتجاج هم جاري ساتو او د هغوی چې کوم ایجنډا ده د یهودیانو او نصارا دا چې کوم دغه ځای د کرسچینټي خلک کرسچنز دي د دوی چې کوم ایجنډا ده او کوم خلک ایجنټان یې دلته رالېږلي دي او زموږ او ستاسو په شکل کې دي د دې خلکو ایجنډا به انشاءالله موږ ناکامیابو به که خیر او باقي دلته واقعي چې دلته ډېر خلک تیر شوي دي خو مرزو له هغه اهمیت نه دی ورکړل شوی چې رقم د دې حیثیت قابل دی نو دا در سره زما وعده ده انشاءالله او مونږ خو د بل ځای نه نه یو زموږ خو شکر دی دا ټول تاریخ ګواه دی زموږ مشران ګواه دي د علاقې خلک ګواه دي زما زړه حلقه چې کومه ده د هغې ټول خلک ګواه دي مونږ ته سیاست نه کوو مونږ ورورولي کوو او د خدای نه یره کوو او هر چا کار داسې ګڼو لکه زما د خپل بچي یا زما ذاتي کار داسې مینه محبت کې به انشاءالله ستاسو خدمت کوو که خیر او زما دا څومره دلته چې چیرمنان صاحبان ناست یا زما د پارټۍ هر یو ملګری دی هر یو ملګری هر عالم دوی چې کومه وعده وکړه تاسو سره چې انشاءالله دا به کوو دا زما وعده ده تاسو سره انشاءالله دا به پوره کوو که خیر انشاءالله دوی څه حکم کوي انشاءالله دوی مرزو له د اشنغر له چارسدی به انشاءالله هغه به راځي او هغه هسپتالي او هغه کمیټي ده او هغه چې څه قسمه حالات دي ګراونډونه دي او هغې چې ګراونډونه نشته او دې وړو دپاره پکار یې ځکه چې ځای به ځای آبادۍ ډېرې زیاتې شوې پخوا خو به د ډاګونو ځای په ځای په ټولو کلو کې اوس خو ډېرې زیاتې دغه دي او اوس خو پکې مخبرې هم خلکو ونیول نو چاته به سړی سوی مخبرې هم دا ده چې ځای په ځای په ټول اشنغر کې یو مخبره خلکو پرېښوده نو بدنصیبي ده چې عوام وله منډیټ ورکړي عوام وله عزت ورکړي او بیا دغه حلي نو انشاءالله ګوره جي زه یو خبره بعضې خلکو ته خو بچاره ګوره خپل ورګورو ته چې بدماش هله بدماشي چې کله د هغه تسلط تاسو ومنئ چې کله تاسو بدماش په خپله په سر وخېژوئ چې کله هغه تاسو با اختیاره کوئ دا خو به خامخا په تاسو راتویږي نو د دوی نه به انشاءالله سیاسي منډیټ د ووټ طاقت په کخیري
بدمعشانو لا فراډیانو لا دې خلکو له به نور نه ورکوو که خیر وي او انشاءالله العزیز د جمعیت د جړې د لاندې چې هر څوک ودرېږي دلته که خیر وي هغه به ستاسو بېلوس محبت او عقیدت سره به انشاءالله ستاسو خدمت کوي او هغه صرف دا نه زمونږ نه انشاءالله دې ځل لا که خدای ته منظوري او داسې هر ځای کې خلک وي چې که خیر د جمعیت حکومت را روان دی نو دلته به انشاءالله مونږ ټیکنیکل یونیورسټي راوړو او که خیر دلته به مونږ میډیکل کالج راولو دا روډونه فارم ټو مارکیټ روډ چې کوم دي دا به ټیک کړو که خیر انشاءالله او د هغې نه علاوه دلته به که خیر ګراونډونه به جوړو اسپتال دا نظام به ټیک کړو که تاسو ته خیال وي دلته سړی एकदम د شپې بیمار شي د ورځې بیمار شي تاسو لاړ شئ DHQ 400 کې هېڅ علاج نشته امارتونه غټ غټ ولاړ دي ډاکټر پکې نشته دوی پکې نشته سی ټي سکین پکې نشته هېڅ لکه حالات ډېر زیات ګډوډ دي دا اسپتال دا نظام به ټیک کړو ایجوکیشن به ټیک کړو ایجوکیشن زموږ چې کوم دی دا اوس چې کوم نصاب دی دا ټول لکه بار ملکونو کې دا ختم دی دا 50 کاله زوړ نصاب دی نوی نصاب چې کوم سبق په آکسفورډ او کیمبرج کې ویل کېږي چې هغه زموږ واړه دلته وي او دا هغه انټرنیشنل خلکو هغه ماشومانو سره چې کوم دي دوی مقابلې کوي نو دا زموږ انشاءالله ارادې دي او باقي که خدای پاک اختیار راکړي نو دا ټولې خبرې به انشاءالله سرته رسو نو زه ډېر شکرګزار یم یو ځل بیا د خپل علماء اسلام د امیر په حیثیت او د دې ویلیج کونسل شینکۍ د چیرمین په حیثیت د دې خپلو ټولو مسلمانانو طرف نه او د خپل طرف نه راغلي ټولو مېلمنو ته هرکلی ویم او د دوی شکریا ادا کوم او خبرې زمونږ فهیم الله مولوي صاحب هم تاسو ته مخې ته کېښودلې په خپله باندې بیرسټر صاحب هم تاسو ته یعنې ستاسو د زړونو اواز په خپله باندې تاسو ته مخې ته کېښود خو زما یو خبره عرض کومه چې موږ ټول د موضوع د عوام د جمعیت علماء اسلام اواز جوړ شو او موږ د دې خپلو موضوع لپاره د تحصیل درجې ورکولو لپاره اواز اوچت کړو انشاءالله العزیز زه ستاسو په توسط سره د جناب بیرسټر ارشد عبدالله صاحب په خدمت کې درخواست کوم چې الله رب العزت تاسو کامیابۍ ته ورسوي جمعیت علماء اسلام د الله پاک کامیابۍ ته ورسوي چې په دې صوبه کې یو مضبوط حکومت راشي نو انشاءالله زه د دوی نه دا تمه لرم او دا درخواست کوم ورته چې زموږ د موضوع له به د تحصیل درجه ضرور ورکوي ځکه په تحصیل په ضلع 400 کې 49 یونین کونسل دي 49 یونین کونسل کې 12 یونین کونسل په تحصیل تنګي کې دي 12 یونین کونسل په تحصیل شپقدر کې دي او په تحصیل 400 کې 25 یونین کونسل دي نو څنګه چې هغه بار نو دا دې موږ کړی شي او زما د یو موضوع ته د تحصیل درجه ضرور ورکړي شي لیکن تاسو ما سره متفق اتفاق کوي کنه کوي انشاءالله العزیز دا زمونږ مطالبه ده او دا مطالبه به دومره کوو چې دا ښه مضبوط زور ونیسي او زمونږ دغه مشران انشاءالله العزیز زمونږ دا مطالبه سرته ورسوي که خیر باقي اخیر یو خبره عرض کوم زمونږ اکثر ملګري داسې وي چې د تانې تحصیل په خبره باندې یېرېږي نو انشاءالله العزیز د جمعیت علماء اسلام مشران د جمعیت علماء اسلام چیرمنان د جمعیت علماء اسلام کارکنان انشاءالله ستاسو په تانه تحصیل کې به ستاسو هغه مسلې حل کوي موږ به د شپې او د ورځې تاسو لپاره منډې وو د ظلم مرسته نه کوو داسې به کوو چې ظالم به د ظلم نه منې کوو که ښه صحیح ده انشاءالله ظالم به د ظلم نه منې کوو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي تاسو د ظالم هم مدد وکړئ او د مظلوم هم مدد وکړئ نو د مظلوم مدد دا دی چې هغه سره ودرېږئ او د ظالم مدد دا دی چې هغه د ظلم نه بچ کړي او د جهنم د لارې نه بچ کړي نو انشاءالله العزیز موږ به ظالم د ظلم نه بچ کوو او مظلوم به د مظلومیت نه بچ کوو هغه هم د ظلم نه بچ کوو د دې لپاره موږ انشاءالله العزیز په هر میدان باندې تاسو سره ولاړو د دې خبر نه تاسو مه ګبراویږئ چې مثال په طور باندې د جمعیت علماء اسلام یو چرمین یو عالم یو ملا یو ورکر یو رهنما هغه به ستاسو په دغه تحصیل کې ستاسو رهنمایي نه کوي انشاءالله العزیز کوو په هر توګه باندې به کوو که ښه او زمونږ بیرسټر صاحب الحمدلله د برسر اقتدار راتلو نه مخکې زما په دې ویسي کې خصوصا په نورو ویسیګانو کې هم لګیا دي کوي خو زما په دې ویسي کې ماته معلومه ده چې ده د خپل جیب نه ډېر مضبوط زمونږ
امداد کړی دی خصوصا کله چې سیلاب راغی نو په سیلاب کې په لومړۍ ورځ باندې موږ ته ډېر زیات مشکلات وو زما د ملګري علما کرام ټول په سټیج باندې ناستې دوی ګواه دي چې د ټول نه لومړنۍ ورځ هغه سخته وي او لومړنۍ ورځ باندې سهار وختي 8 بجې بیرسټر صاحب شینکۍ ته رارسېدلی او هلته کې د اوبو انتظام هم کړی دی موږ له او پیسې نغدي 1 लाख روپۍ په هغه ځای باندې ټولو ملګرو مخکې راکړې په دې باندې د خلکو د روپۍ بندوبست وکړي الحمدلله بیا وروسته په دې مرض باندې کار شروع شو نور تنظیمونو کار شروع کړو خو دا لومړی شروع ګرانه وي او هغه الحمدلله بیرسټر صاحب کړی ده نو انشاءالله موږ دغه توقع کوو په هر میدان باندې موږ سره ولاړ یو انشاءالله مدرس خو زموږ باندې دا کار چې موږ کخیري بیرسټر صاحب کامیاب وي انشاءالله څنګه انشاءالله دا وعده ده کخیري او انشاءالله تاسو په جمعیت علماء اسلام د حق په قافلې کې شامل شولې فهیم الله مولوي صاحب وي د نورو ملګرو جمیل احمد مولوي صاحب چې زموږ شیخ ادریس صاحب باندې اعتماد شته که نه چې کله شته دی شته که نه راته وویل شته که نه شته نو شیخ ادریس صاحب په کومه پاټۍ کې دی لږ ووایه دي په کومه پاټۍ کې دی جمعیت علماء اسلام کې دی زموږ مفتي عبدالله شاه صاحب باندې اعتماد شته شته که نه په کومه پاټۍ کې دی په جمعیت علماء اسلام کې دی زموږ په پیر عبدالحق خاکی صاحب باندې اعتماد شته که نشته شته که نه نیک انسان دی په کومه پاټۍ کې دی په جمعیت علماء اسلام کې دی زموږ په پیر حزب الله جان صاحب باندې اعتماد شته که نشته شته نو چې شته هغه په جمعیت علماء اسلام کې دی پیر ګوهر علي صاحب په جمعیت علماء اسلام کې دی زموږ شیخ الحدیث حدیث او قرآن جو ستاسو ته مخاطب و جناب حضرت مولانا ګوهر شاه صاحب دام برکاته من علی ادون علی عالم دا په کومه پاټۍ کې دی جمعیت علماء اسلام کې دی انشاءالله موږ د دغې حق د قافلې ملګري شو په دې باندې تاسو مبارکباد پېښ کوم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین